حضرت تانوی رحمت الله علیه په علماء دیوبند کې هغه ته حکیم الامت ویل شي او دا هغه ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د هغه ذاتي آرا دي دا خپله رایه ده نو په موږ باندې هغه څیزه هغه لازمي او ضروري نه که څوک سره اتفاق کوي ټیک ده هغه ضروري نه چې هر عالمي دا خپل یو ذاتي رایه انسان له پکار چې دا د انساني آرا او بده خیال ساتي د بل انسان چې کوم رایه ده کنه دا هغه وسخ ساتي خیال وساتي دا موږ ته دین ښیي دا موږ ته قرآن ښیي سنت راته دا لکه اوس دا الیکشن تیر شو که نه دې نه مخکې مې ځکه دا خبرې نه کولې تاسو به وایئ چې چا دغه کوي که طرفداري کوي انسان به د بل د رایې څه کوي د هغې به خیال ساتي اصل کې دا رایې یو کېدی نه شي د کائنات په کائنات کې د انسانانو ځکه الله جل شانو دا ټول چې دلته خلک ناست وي دوی ذهنونه د یو بل نه مختلف پیدا کړي څنګه چې دا فنګر پرنټس دي که نه دا مختلف دي د هر انسان دغه شان د انسان دا دماغ څه دي ډي ان اے مختلف وي که نه دغه شان د دماغ هم مختلف دي نو چې دماغ مختلف ته سوچونه مختلف نه راځي د هر انسان خپل رایې صحیح رایې نه د هر انسان د رایې د هغې په قدر کې صحیح ده او خصوصا مولانا طارق جمیل صاحب او یا دا نور علماء کرام دي که چېرته د عمران خان باره کې څه ووي چې زمونږ د هغه سره ملګرتیا ده نو چا ته هم حق نه دی حاصل چې د هغه خلاف خبره وکړي ولې زه وایم د علماء دیوبند دا ټول علماء دیوبند دي جمعیت سره که جمعیت علماء هند دی که جمعیت علماء پاکستان دی او دې سره چې څومره علماء کرامو تعلق دی او هغه ځان ته دیوبندیان وایي هغې نسبت کوي د هغې طریقې کار دا چې د بل عالم نه څه د هغه د رایې خیال وساتي زه تاسو ته یو خبره وکړم څنګه چې دلته حالات دي په پاکستان کې نن اویا کاله مخکې په هندوستان پاکستان دواړو کې وو د علماء دیوبند طریقه څه وپایي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه د مدني صاحب خلاف و بالکل مدني صاحب د هغې خلاف د مدني صاحب رایه بله وه د تانوي صاحب رایه هغه وه چې کومه د قائد اعظم رایه وه او تقریبا په هغې کې ورسره ابوالکلام آزاد هم صحیح ده اوس دا ټول علماء دیوبند دي چېرته مدني دا نه دي ویلي چې تانوي څه دی دا ګمراه دی دا غلط سړی دی حالانکه په هغه زمانه کې چې په دې ورځو کې عمران خان ته خلک د یهودیانو ایجنټ وي په هغه زمانه کې قائد اعظم د څه وي د یهودیانو ایجنټ دی ودرې اوس ته څوک وایي چې قائد اعظم د یهودیانو ایجنټ دی که نه دی 50 کاله پس چې کوم نسل راځي هغه دا خبره نشي کولی خو دا او که تاسو داسې وایئ چې علما کرامو د هغه باره کې څه وي علما دي خپل منځ کې چې څه وایي به دا سیاسي فتوی د دې څه حیثیت نه په شریعت کې څه فتوی سیاسی فتو اس شرعي حیثیت نشته خاص آیات ساتي ځان سره نو علماء کرام که هما سره په خپل منځ کې اختلاف کوي یو د آداب او د اصول تحت پکې د انسان بل عالم یو رائے د بصیبه تانوی رحمت الله علیه د قائد اعظم سره او ټول علماء دیوبند بل طرف ته آیا څوک په نن دور کې راپاسې دا دی وایي چې تانوی غلطه کوله ملک آزاد کړی غلطه او ټیک وه څوک ویلی شي حالانکه ټول علماء دیوبند بل طرف ته دا یو دیوبندی جدا شو او بلکې لاندې خلک څه خلک چې هغه راپاسې دا وایي چې قائد اعظم د یهودیانو ایجنټ دی او د سره تانوي دی دا هم یهودي ایجنټ دی مدني صاحب څه وفرمایل دا زموږ طریقې کار نه دین اسلام موږ ته دین دا خبرې نه ښیي موږ ته دین دا خبره ښیي د هر انسان د رایې به موږ څه کوو قدر به کوو د هر چا خپله رایه ده او ما نه هم چې چا تپوس کړی چا اوټ ورکړو نو ما ورته دا ویلي چې ته په خپله پوهېږي ما ته ضرورت نشته ستا د دماغو فیصله زه څنګه وکړم الله دا حق تاله درکړی ته به د خپله رایه به ته پیش کړې ما له نه دی راکړې ستا رایه به هم زه پیش کړم دا څونه غلطه خبره ده صحیح ده چا ما نه تپوس کړی ما په دې پرېږي ستا رایه ده بس ته پیش کړې چې چا څوک ته د ټیښ ښکاري بس صحیح ده داسې وکړه ښه صحیح ده زما خپله رایه ده زه به خپله اوټ نه اچوم صحیح ده پاتې شوه دا خبره چې کوم مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه که دا ویلي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې دا یو امانت دی او شهادت دی او ضمانت دی او وکالت دی پلانکې دا ټولې خبرې دین اسلام د فقه خلاف دي د امانت لپاره چې کوم شرایط دي هغه په اوټ کې نشته یوه د شهادت لپاره چې کوم شرایط دي هغه په اوټ کې نشته د ضمانت لپاره چې کوم شرایط دي هغه په اوټ کې نشته د وکالت لپاره چې کوم شرایط دي هغه په اوټ کې نشته دې ته دا نمونه څنګه ورکړو صحیح ده زه تاسو له مثال درکم په شریعت کې دي شریعت کې چې کم سړی حرام خوري د گواهی شهادت نه قبلېږي او چې اوټ لتا د شهادت نوم ورکو نو د حرام خور اوټ قبلې که نه قبلې او ته قبلې نو شریعت وایي نه قبلېږي او ته قبلې دې شریعت سره خپل منځ کې څه تعلق شته
سره تعلق نشته خپل منځ. اسی مثال دا وای شریعت دا وای چې د اجړه د هغه سړي گواهی نه قبلي. کم سړی چې کوترې ساتي د گواهی نه قبلي، کم سړی چې په ولاړه خوراک کې د گواهی نه قبلي، دا ټولې وي. او کم سړی چې په ولاړه خوراک کې او کم سړی کوترې لوبي بانګیان مړزان دا سيزونه لوبي ته دا هغه گواهی او دا اوت قبلې کنه قبلې. نو دین شریعت سره څه تعلق؟ دا مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خپل اورای او ټیک و بس هغه استدلال کړو دی زینا چې دا یو یره امانت ته شهادت ته پلان کې اوس دا مطلب نه چې د یو انسان رائے د ټول امت تپارش دا مطلب نه صحیح ده. که چا د دې رائے خلاف کو چې دا اوت ور کول دا ضروری دي هغه تندا چې مو چې دا گمراه دي. صحیح ده وایي په دې دا خبر نه دا ډیر راس پړدو نه دي سره متاز پوهه کړل دا یو بل رائے خیال ساتي ښا چا به یو رائے دي چا بل رائے دا انساني مزاجونه دی یو بل نه مختلف دي. رائے به خامخا الله جل شانو چې ته اول مکلف جوړ کړی د انفرادیت د شي ځان د ټیک کولو دا غي نه پس بیا د جهان د سټ کولو د دې څه ګرځولې مکلف نه کته په خپل ټیک نه او دا خبره کې د تفضل کې خیال لري او کته په خپل ټیک نه طالب یا مخ کې مهنت پکار دي څه پکار دي مهنت پکار دي. اوس چې ستا د وس نه بار یو سړی غلط کار کوي ته مکلف نه دی ته چې د کم چیز مکلف یې یو مثال درکم تاسو زموږ شریعت دا وایي چې کله به مونږ کې ولاړې سترګې باندې پټه ځکه سترګو نبی رسول الله فرمایل د هر اندام خپل سجده سترګو سجده دار اتبا سجدي زیاته ګوري. صحیح ده. امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه یو مرید راغی یو عالم وجوه ما بیګا خوب لیدلې وایسا وای الله جنت کې حور راکړې پستر ګړند ده. امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه او فرمایل وای چرته مونږ دکړې نوافل دکړې سترګې دې پکې پټې کړې ناغوتی چې سترګې نه پټوم بیا خشوع او توجه خرابېږي. نو امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ته ډېره زبردست خبره و هغه وی مونږ د سنت مکلف یو مونږ د خشوع مکلف نه یو. دا زړه دا زمونږ په سکه نه ده زمونږ په طاقت کې نه دا کنټرول کو خشوع زمونږ په کنټرول کې نه ده خیال دې او سترګې کولاول دا زمونږ په کنټرول کې نه کم یو څه چې ته مکلف یې هغه کار کو چې کم تکلیف پتا باندې الله جل شانو نه درچولې هغه کار نه ته بری ښا صحیح ده.